السلام علیکم، زم ډاکټر انعام الله خان. نن ویډیو چې دا نو دا په ریډ واټر باندې ده. ګوره ریډ واټر چې دی دا په ډیرو قسمونو باندې دی او د لیب ټیسټ ته څوک په دې کې نه جوړیږي ځکه چې فارمر سره ډیر فکر وي چیرې زما څاروي زما نه خراب نشي نو هغه هرې ونې ته لاس اچي هغه متل دی که نه وایي یو سیلاب څوک وړي هرې ونې ته لاس اچي هغه سهار او ماښام ډاکټر راغواړي. نو دا ویډیو زما د هغه ډاکټرانو دپاره ده چې ریډ واټر کې تاسو پہچان خو پکار ده چې وشي چې یاره په ریډ واټر کې یعنی مطلب چې د متیازو کې د سرې سوروالی یا د سرې متیازې څاروي کوي نو دا په کم قسم کې کوي. ګوره درې څلور بیمارۍ داسې دي چې په هغې کې سرې متیازې کوي چې یو ته ویلی شي بی بي سی اوسس صحیح ده، یو پروټوزول بیماري ده او په هغې کې هم دقه شانتې سرې متیازې کوي. بله بیماري ده چې هغې ته ویلی شي بیسیلري هیموګلوبینیوریا، په هغې کې هم سرې متیازې کوي خو د هغې رنګ څنګه وي، تور رنګي وي، تور کلري وي، تور یا د مبلینو په شان سوځېدلی کلر وي. په کې پہچان کیږي باقاعده هم ډېر خطرناک وي. عموما هغه د کډنیز د فیلور د وجې هم کیږي کډنیز ښه خو بیکټیریل دی. نو په هغه کیس کې موږ ته پکار دي چې دې ته موږ پنسلین ستنو کو ځکه بیکټیریا دپاره موږ پنسلین کوو. بل پکې ګوره پوسټ پارچورین هیموګلوبینیوریا ده، د لنګانه نه پس هم په دې کې سرې متیازې راځي. صحیح ده، ولې راځي؟ ځکه چې هغې کې کم وینه ده نو هغه رپچر شي دننه او هغه کیپیلریز نه بهر راوځي په وینه په متیازو کې راځي. اوس زما سره فارمر ولاړ دی خو هغه وایي چې یاره ډاکټر صاحب زما خبرې پکې خیر د خلکو ته مه راړوه. نو دا وایس مې پې میوټ کو او د ده خبرې دا وي چې یاره یو خو دې له موږ هیټ پاوډر ډېر زیات ورکړو. نو ګوره د هیټ پاوډر سره هم سډن چینج وشي په دې کې. صحیح ده، او مې وی چې یو ریزن دی، ډېر کلک ریزن نه دی خو کیدی شي چې یو ریزن دی چې هغه د فاسفورس لیول کم کی او کله چې د وینه کې د فاسفورس لیول کم شي نو وینه ماته شي، سره وینه چې ده ماته شي او د سیلز نه بهر ته روزي او په متیازو کې مرګري شي راځي. صحیح ده، نو دا خبره ده. اوس په څه کوو؟ اوس په دې ټولو مسلو ته به مونږ په یو نظر ګورو. اوس د ټیسټ خبرې خو د شته دی نه چې مونږ دې له ټیسټ وکړو. نو طریقه دا ده چې دې له به مونږ یو براډ سپیکټرم انټي بایوټیک په سره کوو چې هغې ته اکسي ټیټراسایکلین وایي. اکسي ټیټراسایکلین سره سره به دې ته مونږ پروټوزول انټي پروټوزول ستن هم کوو یا ایمیزول یا ایفیټرایبینل دا به ورته کوو. دا زما لاس کې چې تاسو ستن وینئ دا هم دقه ستن ده دې ته مونږ کوو. اوس دا کیس چې دی نو تاسو ته ګورې دا یاد وي چې دې کیس له تاسو راځئ نو دا 50-50 کیس وي، 50% مطلب دا د فارمر په زړه کې ووایي چې یاره دا کیس خطرناک دی، د دې نه ډیت ریشو کیدی شي ځکه چې په یو یورینیشن کې دا په لیټرز کې د دې نه وینه ځي په لیټرز کې. نو دغه شانتې دویم دریم څلورم څومره چې وخت یې باندې تېر شوي وي دومره دا خطرناک طرف ته ځي. علاج مې درته ځکه ښودو چې دا ایمرجنسي بیماري ده، په دې کې به ټایم نه ویسټ کوئ. یو نیم ډیزیز داسې وي چې هغې کې به ټایم نه ویسټ کوئ. نو زما ډاکټر چې څونه ملګري دي هغوی زموږ نه قابلان دي، زموږ د سرستوري دي. دا میسیج سپیشلی د هغوی دپاره و. امید دی چې ویډیو مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي نو چینل به ضرور لایک کوئ، فالو کوئ به ګورئ ښه.